السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د عید حواله سره خلک پوښتنه کوي او بیا د ډیره یو مسله جوړه شي د عید میاشتې والا. نو دی حواله سره بنیادی څو گزارشات دي په کار دی هغه طرف ته مؤمنین متوجه وي. ټولو نه اول څو کارونه پاکستان کې کومه مسله جوړه دی حواله سره د مؤمنینو ذمہ داری څه شی دی دا اولینه خبره ده. دی کاله هو د روژې کې مسله جوړه شوه په نیمه شپې باندې بیا ډېر لیټ کمیټي اعلان وکړ بیا هغه حوالې سره علما او رابطې یا خلکو پوښتنې نو یو قسم ته بېچیني او پریشاني والا فضا جوړه شي. ملامت ځنې شونو کې نشته او ځنې شونه داسې دي چې هغه ناپوهي وجې نه یا غفلت وجې نه هغه کې دا مسله ډېره زیاته شي. اصل خبره دا دی چې د عید میاشتې یا د روژې میاشتې اعلان کول د ډیره حساسه خبره ده. مثال زه خپل ځان نه گزارش وکړم چې زه خپل کور کې مثال دا ټولو ته نشم ویلی څومره پورې ما ته خپله یقین نه وي شوی او یا روژه دی یا عید دی. کله خو شیرکوټ ډېره کټا خبره ده بیا ټولې علاقې ذمه داري الله اکبر خو ډېره لویه مرحله ده. نو دی حواله سره مؤمنین ډیر زیات بېچینه شي پریشان شي بلکې ځنې برادران غا بیا میډیا باندې عجیبه خبره دا علما د څه کوي دا جو دا کوي دا په نیمو شپو عید چې تنه راغله د 2 بجې والا عید څنګه شو حالانکه غوته د خبره احساس نه وي دا علما د ټیم کې څوره ډیر پریشان دي غو باندې څوره ډیر دباو دي او غوته څوره ډیر مشکلات دي حواله سره. نو دی خبره ته توجه پکار دی چې لږ آرام سره لغونې اطمینان سره چاہے 2 بجې شریعت کې خداون کې دی شي چې مو روزه نیولې وي او متصابی اعلان وشي چې روزه نه دی نن عید دی نو پکار دی بس باندې مو عمل وکړو کې دی شي مو 10 بجې اعلان وشي ورې دا عید دی او روزه نه دی نو دی کې دا خبره ضرورت بیا نشته پکار دی چې کوم کار دی هغه ته غاړه پرېخلل شي. مثال یو تاجر دیگا تجارت کوي یو ډاکټر دیگا ډاکټري کوي انجینیر دیگا خپل کار کوي نو یو عالم دی فقيه دی بس په کار دا مسله هغه ته پرېخل شي بیا ځنې منفي خبره او ځنې داسې خبره د غفار او نه مناسبه دغه خبرو نه څه مطلب شته او نه نتیجه شته خدا دې لګا علماء ته پریشانی زیاته شي یا دغه هغه پریشر زیات شي نو دا نه پکار دی حواله سامو ته پکار دی سمو انتظار وکړو او اطمینان سره انتظار وکړو رابطه کولو کې بعد خبره نه دی سمو رابطه وکړو بار بار خوغه کې لګ دا دغه کول د صدی او سن دی او پروپاګاندا ټکه هو ټیک ټیک دی شي مناسب نه وي او ځنه خبره بېچینی او دغه نو دی حواله سره پکار دی متوجه اوسه دی کاله بیا امکان دی او دی خبره وخت نه کوم حالات دي څه بیا وڅکیږي او څه بنه کیږي څنګه اعلان کیږي او څنګه بنه کیږي دی حواله سره اول خبره ده انتظار پکار دی صبر پکار دی او ډېر مسالې جوړول نه دی پکار. دویم گزارش دا دی چې عید میاشت په څنګه ثابتېږي آغا سیستانی راهبر معظم آغا ناصر مکارم شیرازی یا مراجع کرام چوک زاړه تقلید کی امام خمینی یا آغای خوی بزرگوار آغای حکیم د ټولو مراجع کرام دی خبره کې سارو نه دویم لغاشتا مساله شتا نور کې دویم پهلو شتا ټولو نه اول شی کوم دی عید پر آغا اطمینان دی انسان ته اطمینان حاصل شي چاہے غا په خپل لیدو ویغا اطمینان چاہے 2 گوايانو باندې اطمینان وي چاہے او اتلس کسان وي ته مولید یې مختلف ځینو کې غمه اطمینان شي چاہے کمیټي والا کې مو علما دي غو علما او ویلو سره اطمینان حاصل شي نو دی ټول خبره کې بنیادی شی اطمینان دی. یو عالم غا اور اعلان نشي کوي څوره پورې غ تخپل اطمینان نه حاصل شوی عید منځ والا یا د عید اونګي والا نو اطمینان حاصلولو لپاره مختلف مرحلې دي غا د علماء او د فقهاو ذمہ داری دی غا کار په کار دی غو ته پریږدو څنګه به اطمینان کومه طریقې حاصلای. شکریا سلامت اوسو.